أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صدق الله العظيم. د سورة الفاتحه د نمونو تذکرہ او ذکر مونږه په پرونی درس کې وکړلو چې د سورة الفاتحه یو نوم دی القرآن او دویم نوم دی سورة الفاتحه او دریم نوم سورة المسأله، سورة السؤال او سورة الدعاء ورته هم ویل کیږي او سلورم نوم سورة الشفاء، شفا والا سورت. پدې کې د ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ د دم واقعا ما ذکر کړل تاسو ته. یو خبره پکې معنی ویره شوی و، هغه دا چې ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ کله د ګډو چیلو د رمضان سره بوتلله او نبی علیه الصلاۃ والسلام ته واقعي ذکر کړله چې دقسی مونږ دم وکړو. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته تپوسو کو ابو سعید دم دې پس باندې وکړو، دا سړی چې دم کو پس دې دم کو. نو ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ ورته عرض کو د الله محبوبه سورة الفاتحه می اولستلا او پدې باندې می دم کړلو. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته ارشاد فرمایل بهترین اجرت هغه دي چې هغه تاسو په قران باندې واخیستلو او تاسو هم تقسیم کې او مال پکې حصہ وکړي. معلومه دا شو چې سورة الفاتحه دا د بیمارو شفا ده، پدې کې الله شفا یې خو ده، ځکه وته سورة الشفاء ویل کیږي. الحمد لله رب العالمین، حمد ویل کیږي تعریف کولو ته، ثنا ویل، د یو چا ښه بیانول. په دې الحمدو کې دا الف لام راغلی دی، ال د دې الف لام دوه معنی دلته کیږي. زمونږ د علم په کتابونو کې دی الف لام ته ویل کیږي الف لام استغراقی. د استغراقی مطلب دا دی چې د حمد او د تعریف کولو څومره قسمونه دي هغه ټول راجمع کا، نو دا غون په غونډه تعریفونه لله د الله د پاره دي. دویم نمبر د الف لام بل قسم دی، هغې ته ویل کېږي الف لام جنسي. د الف لام جنسي په اعتبار سره به معنا داسې وي چې نومي تعریف، چې نومي تعریف نو بس هغه به د الله د پاره وي، لله د الله د پاره. چې په نوم تعریف او ستاینه وي نو د هغې لایق ذات الله جل شانه دی. استاد جي تاسو وایئ چې ټول تعریفونه د الله د پاره دي، نو موږ په دې دنیا کې ګورو خلک د الله نه ما سوا د نور هم د ډېر څه تعریفونه کوي. یو ښکلی انسان ویني د هغه تعریفونه کوي، یو ښکلی محل بنګله ویني د هغې تعریفونه کوي، یو ښکلی منظر او نظاره ویني د هغې تعریفونه کوي، بل یو څیز ښایسته او ښکلی ویني د هغې تعریفونه کوي. نو ته خو چې ټول تعریفونه الله لره دي، دلته خو د الله نه علاوه د نور هم ډېر څه تعریفونه کېږي. نو یاد وساته الله جل شانه خالق ذات دی د دې تمام مخلوقاتو. دا انسان او د انسان نه ما سوا هر څه چې ستا په نظر راشي، ستا خوښ شي، تا ته ښایسته ښکاره شي او ته یې تعریف کې، نو په ظاهره خو داسې ښکاري چې دا ته تعریف د دې مخلوق کې، خو په حقیقت کې دا تعریف د هغه خالق دی. ځکه چې دا بنده ښایسته چا پیدا کړی دی؟ الله. چې د ده تعریف کې اټومیټیکلی دا د الله تعریف دی. دا باقی مخلوقات چا پیدا کړی دی؟ الله تعالی. لکه څنګه یو کاریګر وي او هغه یو ښایسته څیز جوړ کړي، یو محل جوړ کړي، یو بل شی یو ګاډي جوړ کړي، او هغه په یو مجلس کې ناست وي او یو بل بنده راشي او د هغه د
د د دا جوړ کړی شوي څیز خوښ شي او دوی د هغه تعریفونه کوي، د دې څیز تعریفونه کوي، نو دا چا چې جوړ کړي وي هغه په دې زړه زړه کې خوشحالېږي. دا په اصل کې د هغه تعریف وي. خلک وایي ګوره دومره لوی کارنامه یې کړې ده، دنیا یې تعریفونه کوي، په سر یې ګرځوي. نو دا تمام مخلوقات او دا تمام جهانونه او په دې کې چې څه دي دا الله پیدا کړي دي، نو د دې څیزونو په ظاهري تعریف کول دا په حقیقت کې د الله تعریف کول دي. نو ځکه الله جل شانه ارشاد فرمایي الحمدلله، تمام تعریفونه لله خاص د الله دپاره دي. رب العالمین، دا رب لفظ چې کوم دی، رب یو داسې ذات ته ویل کېږي چې هغه هر یو مخلوق او پیدا کړی شوي څیز د پیدایش نه والا درجه په درجه د هغې تربیت کوي او حد د کمال ته ورسوي، د کمالاتو هغه اخیری درجې ته ورسوي. داسې پرورش کوونکي ذات ته ویل کېږي رب. او رب العالمین، د عالمونو رب دی، یعنی عالمونو لره پالونکي ذات دی. لکه د انسان ته وګوره، د اوبو یو قطره ده او د مور په ګیډه کې الله تعالی دغه قطره د هغې وخت نه د دې بنده پرورش شروع شي بیا پیدایش وشي او څومره ښایسته انسان تی جوړ شي او څومره د کمالاتو لوی مرتبې ته ورسي. داسې د انسان نه ماسیوه دا تمام مخلوقات وګوره نشو، اسم نو، الله شته کړله او د شته نه پسې بیا د هغې پالنه وکړه او د کمال هغه اخیری مرتبې ته ورسول. داسې ذات ته ویل کېږي رب. دا رب لفظ چې ځان لوی رب، نو بیا دا لفظ خاص دی د الله تعالی سره، د الله نه ماسیوا بل چاته رب نشي ویلی. او که د رب سره د یو ټکي بل یو ځای کو، نو بیا دا رب لفظ د الله نه ماسیوا د مخلوق دپاره هم استعمالیږي. لکه یو سړی د کور مالک دی، عرب وی هذا رب الدار، دا د کور مالک دی. یو سړی د مال خاوند دی او ډېر پیسې دي ورسره، عرب وی هذا رب المال، دا مال والا دی، د مال خاوند دی، د مال مالک دی. بیا به د رب معنا پالون کی نه وي، بیا به د رب معنا وي مالک. او رب چې نسبت الله طرف ته وشي بیا معنا د پالون کی. رب العالمین، عالمونو لره پالون کی ذات دی. دا عالمین لفظ یا جمع راوړلو او د دې واحد او مفرد راځي عالم. عالم یو عالم، عالمین ډیر عالمونه. دا دنیا و ما فیها کې چې تا ته څه ښکاري دا یو عالم دی، عالم دنیا. او د حضور پاک صلی الله علیه وسلم یو صحابي دی، هغې وایي داسې په سوونو په زرګونو په لکونو عالمونه نور شته دي چې د هغې علم په حقیقت کې صرف الله تعالی ته دی. دا خو یو عالم دی او په دې کې په زرګو په لکو مخلوقات دي، د دې ټولو پالنه هم الله کوي. او د دې نه ماسیوا چې څومره عالمونه دي، د هغه ټولو عالمونو په هغې کې چې څومره مخلوقات دي د هغې پالونکي ذات الله جل شانه دی. ځکه یې وفرمیل رب العالمین، عالمونو لره پالونکي ذات دی، جهانونو لره پالونکي ذات دی. او یو معنی داسې هم کېږي رب العالمین، رب د مخلوقاتو دی. دا ټولې معنی صحیح دي. دا دنیا چې کومه ده دې کې چې الله تعالی دا څومره مخلوقات پیدا کړي دي، نو د دیو تعلق د رڼا سره، د هوا سره او د اکسیجن سره دی. او د دې دنیا نه بره لاړ شه لږ بیا خلا ده، هلته بیا اکسیجن نشته دی. نو دا ساینسدانان به تا کتلی وي دي په جهاز کې سپوږمۍ ته خیږي یا بهر بره ځي خلا طرف ته ځي، نو هغوی ځان سره د اکسیجن هغه ټینکې وړي صاحبه. ولې هلته انسان ژوندي نشي پاتې کېدی. د انسان دا وجود الله داسې پیدا کړی دی چې دی به ساه راکاږي، اکسیجن به راکاږي نو ژوندي وي. او که د ده اکسیجن او ساه بنده شو بس مري. لکه اوبو ته چې ورکوشي اوبو کې ډوب شي، هلته خو بیا هوا نشي ساه نشي راخي که نه، نو مړ شي صاحبه. نو سوال پیدا کېږي چې استاد جي په دې دنیا کې خو زمونږ چې دا څومره مخلوقات په نظر راځي، نو دا مونږ ته داسې ښکاري چې په دې هوا او په دې رڼا وغیره ژوندي دي.
نو چې د دې خلا نه بره لاړ شي نو هلته خو بیا تاسو وایئ چې اکسیجن وغیره نشته دی نو هلته به نور مخلوقات څنګه بیا ژوندي پاتې کیږي آیا د هغوی ژوند هلته ممکن دی نو په دې امامانو کې مفسرینو کې یو امام تیر شوی دی امام فخر الدین رازی رحمت الله علیه او د قرآن پاک یو تفسیر یې لیکلی دی تفسیری کبیر په 13 جلده کې دی په عربی ژبه کې دی او د منطق او د فلسفې یو لوی مولاو د معتزله او د خوارجو د ډغرې مولا او د ډغرې ښه منطقي مولا او فلسفي او ډېر لوی علم الله ورکړی امام فخر الدین رازی رحمت الله علیه وایي ضروری نه ده چې د دې عالم نه علاوه په نورو عالمونو کې کوم مخلوقات وي هغه دې زمونږ په شانتي وي هغه مخلوقات به الله تعالی د هغه عالمونو مطابق پیدا کړي وي د هغې دپاره به اکسیجن ضروري نه وي د دې عالم د مخلوقاتو دپاره اکسیجن ضروري دی لکه په دې اوبو کې دننه څومره مخلوقات دي میان او چندخان او د نور شیانو ګوره شمشتې وغیره د هغوی دپاره بره په اوبو ته چې روځي شمشتې د بهر روځي د اوبو نه بیا هم ژوندی ده چې اوبو کې دننه لاړ شي بیا هم ژوندی ده چې دا چندخه وګورئ چندخه په دې ګرمۍ کې دا بهر ګرځي په دې سخته یخنۍ کې تو ګوره نومبر دسمبر جنوري په دې میاشتو کې به ته چندخه ویننې او چې چېرته زمیندار سره بیلچه وي او دی اوبه خور کوي یا لختي کې بیلچه وخي نو چې لختي کې بیلچه ورلمه کې ور اوچته کې 2-3 چندخان تېودانګي دا چندخه په دې 3 میاشتو کې چېرته ځي وي دا په دې لمده ځمکه کې د خټه کې ورننوځي او دا 3 میاشتې په دې خټه کې دننه تېروي د دې په دې سرمنه کې الله تعالی یو داسې فلټر لګولی دی یو داسې مشینري لګولی ده چې دا د دې لمدې خټې نه اکسیجن هم راکاږي هوا خوراک هم راکاږي او نمی څښاک هم راکاږي او ژوندی د 3 میاشتې په خټه کې دننه پرتی نو ممکنه ده چې د دې عالم نه علاوه نور کوم عالمونه دي په هغې کې مخلوقات الله تعالی د هغه عالمونو مطابق پیدا کړي وي امام فخر الدین رازی رحمت الله علیه د فلسفي او د منطق او د تفسیر یو لوی امام تیر شوی دی وی دوی په یو علاقه کې اوسېدل او د دوی د کلي نه لرې په یو بل کلي کې یو بزرګ عالم امام نجم الدین رحمت الله علیه او دا د تصوف لوی عالم بزرګو پیر صاحب او بشمیره مریدان یو خلک بوله راتلل بیعت به یې کولو او هغوی سره به په مسجد کې په جومات کې چیلې تېرولې او ذکرونه د الله په ذکر کې به مشغولو نو امام فخر الدین رازی رحمت الله علیه د نجم الدین بابا د نوم نه خبرو چې دا دومره لوی بزرګ دی او نجم الدین بابا د فخر الدین رازی د نوم نه خبرو چې دا دومره لوی منطقي او فلسفي او مفسر مولا دی خو یو بل سره لیدلی نو یو ورځ یې هسې په ذهن کې راغلل د فخر الدین رازی چې ټول عمر دی په دې منطق او په فلسفو کې تیر کو د نجم الدین بابا له لاړ شه او لاس نیوه وکړه بیعت وکړه چې لږه بزرګي درته حاصل شي نو د خپل کلي نه روان شو او د نجم الدین بابا جومات ته ورسېدو خو هلته ځان نه ښیي د ملنګۍ لباس یې واچو د ملنګانو او مسجد ته لاړو بس مریدان ناستو نجم الدین بابا حلقه داسې لګولې ده او درس د احادیثو کوي لګیا دی دیم پکې کېناستو په دې مجمع کې یو کس راغی او هغه د قرآن د تفسیر متعلق یو څو سوالونه وکړل چې هغه ډېر علمي او فلسفي او منطقي انداز کې سوالونه وو نجم الدین بابا چې هغه کاغذ وکتو نو خپل مرید ته خادم ته وی یا لکه دا سوالونه خو ماته داسې چینجن غوندې کې ښکاري زه خو صوفي ملا سړی یم دا د فخر الدین رازی کار دی زه وایم چې دا کاغذ هغه له ویسه او د هغه نه دا جوابونه راوړه خادم کاغذ واغېشت او د مسجد نه بار روان شو فخر الدین رازی دا ټول هر څه وکتل هغه سره د ځان غم شو چې خدایه دا سړی خو ما پسې روان دي زه خو په جومات کې لاست یم دلته ناګانه کې په سبانه باندې د مسجد نه ووتو د خادم پسې ورمنډه کړې هغه خادم ته وایي چې یا لکه ودرېږه چېرته ځي نجم الدین بابا دا کاغذ راکړو چې فخر الدین رازی له لاړ شه او د دې سوالونو جوابونه ترې راوړه ته راکړه ما ته وښایه دا څنګه دی مړه خوشه ملنګه تا ته ګوره کارونو ته دې ګوره هغه خو پېژندو نه ده ورته وایي ته را خو قاسم فخر الدین له روانې خو زه به یو نظر وګورم نو که پیش هم بي نو جواب مې در کولی شو در بکم او کنو نو بس ته خو هسې م روانې ځه که نه خادم ورته وایي ها واله ده چې هغه سوالونه وکتل
او د هغې چټ پټ یې جواب ورکړلو هغه ورته وایي دا خو مړه دونه چینجن جوابونه دا خو زما ورېږئ په کچه پنسل یې درته لیکم په کچه پنسل یې ورته داسې کچه لیکل وکړل وایي زه ته ورشه بابا ته یې وښایه که د بابا خوښ شو خو ټیک ته که نو بس بیا زه فخرالدین رازي له لاړ شه نو خادم چې راغی واپس نجم الدین بابا ته وایي چې حضرت دا کاغذ دغلته بار یو ملنګ و هغه راکړ ته تاسو د هغې چې را جوابونه وکتل وی څوک دي وی ملنګ دي ورشه وی زر دا ملنګ راونیسه چې څنګه ملنګ وروستو دي نجم الدین بابا ته یا لکه فخرالدینه دا ځان دي ولې پټ کړی دي دا بزرګانو ښه د سړي د رنګ روغن چې شکل ته به وکتل پیژندل به چې دا د کمې درجې سړی دی او چې د هغه خبرې ته به وکتل پیژندل به نو بیا ورسره هغې بیعت وکړو لاسنیوی وکړله او کتابونو لیکلي دي صاحبه چې کله نجم الدین بابا دیو ته توجه وکړله او د ذکر هغه اثرات په دیو باندې راغلل وی فخرالدین رازي وی چې په ما باندې دومره زور راغی ما وی چې دقه دې ساره نه وتله چې دا تصوف او دا بزرګي دومره مشکل او ګران کار دی دا پیر دومره ګران کار دی نو وی چغې کړله چې نجم الدین بابا مړ دی کړم وی نجم الدین بابا ته چې ورېږه مړ کړی مې نه دا منطق او دا فلسفې د نه وباسمه دا دماغ د له خالي کومه چې بیا ازبرګ شي وی هغه وی چې حضرت دا خو به ډېر په ټول عمر مې ورپسې تېر کړی دی او ډېر په مشکله مې دا علمونه حاصل کړي دي دارانه ملر بیا ورته هغوی چې کله بیعت یې ورته وکړو خلافت یې ورکړو دعا یې ورته وکړه الله هغه علمونه واپس ورکړل او دا هغه ځای نه چې بیا راغی ډېره موده د قرآن خدمت یې وکړو تفسیر یې ولیکلو نو چې کله وفات کېدو فخرالدین رازي رحمت الله علیه نو دا شیطان د انسان د مرګ په وخت کې هم دی نه پرېږدي د تباه کولو د ایمان د خرابولو کوشش ورله کوي نو فخرالدین رازي ته دا شیطان راښکاره شو او دته وی چې ته وی چې الله یو دی تا سره د الله په یو کېدو باندې څه دلیل شته وی فخرالدین رازي رحمت الله علیه ورته وی چې او دلیل دا دی دی به ورته یو دلیل وی او شیطان به د فخرالدین رازي مفسر قرآن دی د هغه یو دلیل به ماتو د هغې به جواب ورکو چې دی دلیل کې خدا خرابي ده او دی کې دا ده او دی کې دا ده دومره دلایل یې ورکړل چې دی په دلایلو ستړي شو او دغه ټیم کې الله تعالی د دوی پیر صاحب نجم الدین بابا ته د کشف په ذریعه ورښودل چې د مرید د ځان کدن دی او راټینګ کړی دی دله وی نجم الدین بابا ته الله تعالی زړه ته ورواچول او د هغه ځای نه اواز ورکړو چې فخرالدینه د ابلیس لعین ته وایه چې زه خدای یو منم او بې دلیله یو منم اړو دلیل پکې دلیل ولا راوړه منه وی فخرالدین رازي رحمت الله علیه دغه وخت کې وی د ځنکدن اخیره خبره دا و چې ابلیسه الله یو منم او بې دلیله یو منم وی شیطان خورې په سر واچولې او منډه کړې چې ها د بې دلیله بس دلیل وي چې یو سړی وي چې بې دلیله دا کار کومه د دې بس جواب وی گرب استدلال کاری دین بودی گرب استدلال کاری دین بودی فخر رازي رازداری دین بودی که په استدلالاتو باندې کار کېدي نو فخرالدین رازي د قرآن مفسر او بچ شوي به و نو بچ کېدل به صرف د الله په رحم او په کرم باندې وي الحمدلله رب العالمین تمام تعریفونه خاص دي د هغه الله سره د هغه الله د پاره رب العالمین چې رب د عالمون دی پالون کې ذات د عالمون دی الرحمن الرحیم چې ډیر زیات بخون کې او مهربانه ذات دی د رحمان او د رحیم وضاحت تا ما په بسم الله کې کړی اوسېبه او د دې معنا بعض علما دا سم کوي عام رحم کوونکی دي خاص رحم کوونکی دي عام مهربانه دي خاص مهربانه دي او تداسې ویل شي چې ډیر زیات مهربانه او بخون کې ذات دی یو خبره د رحمان او د رحیم په باره کې زده کوم مسله چې یو څوک داسې دی چې د هغه نوم په نوم کې لفظ د رحمان راځي لکه عبد الرحمن عبد الرحیم فضل الرحمن فضل الرحیم عبید الرحمن عبید الرحیم وغیره چې نوم کې لفظ د رحمان او د رحیم راځي نو هغه ته به صرف رحمان او صرف رحیم به ورته نه وي ښه دې کې ګناه ده عظیمه ګناه ده رحمان او رحیم لفظ دا د الله صفتي نومونه دي نو چې ته بنده ته وایې یا لکه رحمانه دی خو راشه دې دوکان نه یو بوتل راوړه
نو دی خو ته رحمان هم خدای دې ته جوړ کو دی خو ته بوتل وړه لا حول ولا قوه الا بالله. دی یو کس نوم فضل الرحیم عبد الرحیم موږ ته سوې رحیمه یا لک رحیمه. نو د الله نوم صفتی نوم دی خو د بنده د پاره استعمالول نشي. د دې وجنه چې د چا په نوم کې رحمان او رحیم لفظ راځي نو پورا نوم به عبد الرحمن عبد الرحیم محمد رحمان یا محمد رحیم وغیرہ بیا به د ګناه نه بچ کیږي. الرحمن الرحیم ډیر زیات بخون کې او مهربان ذات دی. مالک یوم الدین مالک دی دروازې د جزا. دین ویل کېږي جزا ته آخرت قیامت او مالک ویل کېږي مالک ته. دلته یو خبر از دکا چې ډیره زیاته ضروری ده. دلته الله جل شانه داسې ونه ویل قاضی یوم الدین چې الله د جزا دروازه قاضي دی فیصله کوونکی. د قیامت پر ورځ به فیصله کیږي که نه به کیږي دا جنتی دی او دا جهنمی دی. نو پکار خدا سي و چې داسې ویل وي قاضي یوم الدین چې د جزا دروازه قاضي دی فیصله کوونکی دی لکه قاضي چې په عدالت کې جج کوم دی فیصله کوي. او دلته مالک وی دا ولی د دې علماء ډېری وجه ذکر کړ دي. یو غټه وجه دا ده چې د قاضي په عدالت کې مجرم باندې جرم ثابت شي نو قاضي بیا د قانون پابند وي مجرم ته به سزا خامخا ورکوي د خلاصي لارې نه وي سیبه. او مالک په دربار کې چې که په مجرم جرم ثابت شي هم مالک بیا هم د قانون پابند نه وي معاف کولی شي. یو سړی د یو سیز مالک دی چاته پټ کو او غل خلکونی ورې وستو دته مخې ته کینو نو جرم په ثابت شو دی وته وی زمړ اغلا دې کړی د خو بزا ما بخلی معاف کړی می د مالک نه څوک تاسو نه کوي چې لکه موږ دله سړی راوستو ته معاف کو هغه زما مال بس زبې معاف کوم. نو دلته مالک یوم الدین مالک دی دروازې د جزا. بنده د ایمان او عقیده ساته د قیامت پر ورځ د الله دربار ته ځي الله به مالک وي د رحم امید ساته په خپل رحم به معاف کی. زبس دون بستخا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.